دا یاد لري او بیا چې کله د اتلسو کلو شو د مبارک چې کله لسو کلو شو چا پښتنه تر وکړه چې قربان تا ته د خپل ځان اثرات کله نخکاره شو چې خدای پاک په ما باندې لویه مهرباني کا د مبارک ورته وفرمایل چې زه یو ځل جنگلاتو په طرف باندې روانو ما ته به داسې اشارات ښکاره کېده جنگلاتو په طرف باندې روانو ما چې راشه داسې جنگل له لاړ شه مخې ته یو غویه روان دی زه هغه پسې ما هغه مخکې دی زه وروستو یم چونکې دا ځناورم جنګلاتو لځي وی چې لږ مزل مې وکړه وی چې غویه راته راتاو شو مبارک فرمایي زه ماشوم یم او څه راته وفرمیل یا عبد القادر ما لهذا خلقت عبد القادر مبارک ته خدای دی پر نه پیدا کړي خپل قربت ته پاره پیدا کړي ورته زناور راته وی تلاړ شه ریاضات وکړه قربتونه وکړه عبادت وکړه چې زناورو تم پتی چې دا د خدای ولی دی خامخه به سلطان الاولیاء رحمت الله تعالی او بیا مبارک فرمایي چې بیا براته داسې اشاره شوي زناورو براته وی چې د طرف ولی بیا به وی چې مور را پټي سپاره راکړه په لس کال عمر کې مدرسې له بتلمه او چې کله په مدرسې له تلم روان به وما نورانی مخلوق به ما کاته یعنی فرشتي نورانی مخلوق او په خپل منځ کې به سره بحثو بازو به بازو ته وی چې لار ورته پرېده بازو به بازو ته وی چې لار ورته پرېده د خدای ولی را روان دی مبارک فرمایي چې بحثونه به ازما په سر باندې کړه چا به یو طرف ته راحکمه چا به بل طرف ته راحکمه چا به وی چې زمونږ په لار باندې لاړ شه چا به وی چې زمونږ په لار باندې لاړ شه دغه ټولې نشانې کور ته رالمه والدې صاحبې ته ما بیان کړې چې ما سره خو داسې داسې طریقې کېږي بس ما له اجازه راکړه چې زه علمیت حاصل کړم مبارک فرمایي فاطمه مبارک یا مور وا چې راته وی فرمایل بچي ما ته ډیره ګرانه ده چې زه ستا خپل ځان نه جدا کومه مدرسه و بغداد کې جامعه نظامیه دا د غوث پاک مبارک مدرسه و الته سبق ویل دی مبارک مور ورته فرمایي چې دا علامات ور باندې ښکاره کیږي رب لا یزال د طرف نه وتا ته لو یا حصہ ملاویږي مبارک اتل سکلو دی په 18 سال عمر کې مور لا اتیا دینار مخې ته ورته کې خو د وی چې دا والد سي پس ته مرګه پرې خو دي او د یو بل رورمو سید احمد شیخ سید احمد رحمت الله تعالی علیه نو دا هغه په اتیاو کیا سلويخت واخښته او سلويخت خپل رور د پاره پرې خو د مور مبارک ول په کمیس کې اوګندل او په قافله کې روان ک او خلکو ته اوس پاره چې دا نظامیه مدرسې لبوزا خو څه نصيحت ورته وک بچي دروغ بنوي هیڅ کلم هر قسم حالت راشي دروغ بنوي مبارک فرمایي پلار کې روانیو زمونږه قافله ډاکوانو لوټ کړه ډاکوانو سردار ناشته او څومره کسانو سره چې څومره سامان دی ټول یې تر نواخښته کله چې ډاکوان مال رااله او مانه تاسو کو چې تاسو سره شېشتا چې ما ورته وی چې او ما سره سلويق دینار دی مور مبارک را لاندې په کمیس کې ګندلې دي زما شومم چرتار نورک نشي وی چې هغه خندل چې بلا دام کله کې دی چې چا سره پیسې او په خپل باندې ارته وی چې ما سره پیسې دي نو مزاق یې اوګاړه مزاق تر لاړ بل کسراغه ولا ورته تا سره څه شېشتا وکنه قافله هم ټوله لوټ کړه ورته چې او ما سره سلويق دینار دلته پراته دي ورته ما سره شتا هغه مزاق اوګاړه دریم کسو لراغي هغه ورته چې تا سره شېشتا غوث پاک مبارک ته شیخ عبد القادر جیلانی مبارک ته هغه ورته چې او ما سره شتا سلويق دینار دي لاس نیونی و او دغه ډاکوانو د قافلې لوټ کوونکو چې کوم سردار دی هغه لی بوته ورته چې درې کسان ورل او دا ماشوم درې واړه او ته چې او ما سره سلويق ته دینار دی او مور را دلته تړلې دي هغه سردار د قافلې ورته وی ګورې ولا تالاشي ولا وکړي چې تالاشي کله ولا وکړه لاندې په کمیس کې اختیار سلويق دینارو تروای خښته کله چې تروا خښته نو دغه سردار د ډاکوانو غوث پاک مبارک ته چې تا پټ ولې نکړه تا به ویلی وې مونږ خو نو کتلی تا به ویلی وې چې ما سره نشتا مبارک ورته فرمایي چې زکه لکور دراوته مور را ته ویلی چې دروغ بنوي نو چې کله سردار د ډاکوانو دا خبره واوریدا چې یو ماشوم بچای د خپل مور نافرمانی نه مور نافرمانی او مونږ دومره غټه قافله لوټ کړه او د رب لا یزال نافرمانی کوو او دا د مور نافرمانی نه
نو زمونږ نه بدبخت خلک نشته دی ټول راله غوث پاک مبارک باندې په لاس تایب شو او ډاکو توب نه یې بخښنه او توبه ویست ماشومتوب کې یې دومره اثر و